बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम د نوې ویلاګ سره زه مشال خان پنن ویلاګ کې به خبرې کوو د افغان ماجرینو واپسی او کم ځینې چې هغوی ته خالی چې کم ځایونه پات شوي پای کې ځنګلات او د افغان جنکو تعلیم په افغان کې اصل صورتحال څه دی د پاکستان نه د افغان ماجرینو واپسی سلسله چې دغه خو روانه ده خو په دغه کې خیبر پښتونخوا حکومت د افغان ماجرینو د تلو په اړه باندې چې کم ځایونه خالی شوي دي هلته ځنګلاتو قایم کولو منظوري ورکړل شوې ده بل طرف ته د اقوام متحده ادارو ریپورټس افغانستان کې د انساني بحران تعلیم او خاص توګه باندې د جنکو تعلیم صورتحال باندې مسلسل تشویش اظهار کړ دی یو ان ایچ سی آر مطابق په دې کال کې شپږ لکه نه زیات افغان ماجرین خپل وطن افغانستان ته واپس شوي دي په کوم کې زیات تر خلک چې دی هغه په ترخم بارډر په لارې واپس تللي دي خو سوال دا دی چې واپس تلو والا افغان مهاجرین په افغانستان کې کم مشکلاتو سره مخ دي په خیبر پښتونخوا کې چې کم ځمکې ځایونه خالي کېږي د هغې څه منصوبه ده او د طالبانو اقتدار کې د راتلو نه پس د افغان جنکو تعلیم صورتحال کم ځای ته رسېدلی دي نن په دې ویلا کې به موږ په دې معنی تفصیل کې خبرې کوو د افغان مهاجرینو واپسۍ خبره کوو نو د پاکستان نه د افغان مهاجرینو واپسي چې دا نو هغې سلسله خو تیزی سر روان ده خو په دغه کې یو ان ایچ سی آر یعنې اقوام متحده ادارې په دې صورتحال باندې تشویش اظهار کړی دی یو ان ایچ سی آر ترجمان چارلی وایي چې په دې کال کې پاکستان نه شپږ لکو نه زیات افغان مهاجرین افغانستان ته واپس تللي دي په کوم کې ټولو نه زیات داسې تعداد خلک شامل دي چې کم د ترخم لارې افغانستان ته واپس تللي یو ان ایچ سی آر مطابق پاکستان نه واپس تلو والا افغان خاندانونه دلته ډیر ټایم دپاره په پاکستان کې اوسېدلي په کوم کې د هغوی کورونه روزګار کاروبار او حالانکه د هغوی ماشومان په پاکستان کې سکولونو کې تعلیمونه حاصل کول هغه خلک هغه خاندانونه چې کله افغانستان ته واپس لړل هلته هغوی خپل زندگی د یو نوي سرې نه شروع کوي یعنی دوباره نه هغوی د خپل زندگی شروعات کوي بیا چې کوم واپس تلونکي افغان مهاجرین دي په افغانستان کې هغوی ته څه مشکلات یو ان ایچ سی آر دا هم خبردار کړ چې په افغانستان کې بنیادي سہولیات او وسایلو کمی په وجه باندې واپس راتلونکي افغان مهاجرین ته ډیر مشکلات سره مخ دي په دې کې د هغوی رهایش روزګار تعلیم صحت او نور هم بنیادي سہولیات او مسلې چې دي هغه شامل دي د ترجمان وایي چې واپس راتونکي افرادو لپاره مناسب سہولیات او څه موقع نشته دلته کې په کوم کې د هغوی مستقبل په افغانستان کې موجوده نظام باندې مزید نور هم پریشر اچوي اقوام متحده ادارې اوچا په افغانستان کې واپس راتلونکي خلکو لپاره هنګامي انساني مدد ضرورت باندې هم تشویش اظهار کړی دی په خیبر پښتونخوا کې موږ د خیبر پښتونخوا حکومت د خالي ځمکو باندې ځنګلاتو جوړولو منظوري ورکړې ده بل طرف ته د خیبر پښتونخوا حکومت افغان مهاجرینو د طرف نه خالي کېدلو ځمکو حوالې سره یو اهم منصوبه جاري کړې ده په کوم کې درګۍ او ګړي چندن کې د افغان مهاجرینو د طرف نه چې کوم ځایونه خالي شوي دي هلته به اوس ځنګلات جوړېږي دغې منصوبې دپاره د دې کال 100 کروړه روپۍ چې دغه مختص شوي دي حکومت دا وایي چې په دغې منصوبې مقصد په صوبې کې شجرکاری فروغ کول دي او ماحولیات چې څومره هم آلودګي ده دا کمول دي په ځنګلاتو کې جدید تکنیک په وجه باندې د دې خیال ساتل او موسمیاتي تبدیلي اثرات سره مخ دي په دغه منصوبې کې 10 بلین ټری اپ سکیلینګ سونامي گرین پاکستان پروګرام سره منسلک ده او یو طرف ته افغان مهاجرین واپسی سلسله روان ده بل طرف ته د هغوی چې کم ځایونه خالي کېږي هغې مستقبل استعمال دپاره منصوبه بندیان روان دي اوس راشي افغانستان کې د جنکو د تعلیم په بحران باندې خبره وکړو نو په افغانستان کې تعلیم صورتحال چې دی نو یونیسکو یعنی اقوام متحده اداره په یو ریپورټ کې وایي چې د طالبانو اقتدار کې په 2021 نه راتلو نه پس په افغانستان کې لکونو افغان جنکۍ چې دی نو هغه د تعلیم نه محرومه شوي دي ریپورټ کې دا هم دي چې افغانستان دا وختي د دنیا واحد ملک دی چې چېرته د جنکو او د ښځو د بنیادي حقوق یا د هغوی تعلیم باندې چې دی ډېر زیات بندیزونه چې دا برقرار دي طالبانو په اقتدار کې د راتلو نه پس ابتدا کې کوم وګورو نو چې کوم عالمي توګه باندې هلته هم دا یقین ورکړی شو چې د ښځو د جنکو تعلیم حاصلېدو اجازت به دوی ته میلاویږي خو د مارچ 2022 کې موږ د جنکو دپاره اوسه پورې سکولونه چې دی هغه بند دي دې نه پس د دسمبر 2022 کې د ښځو دپاره یونیورسټیانو تعلیم چې دی نو په هغې باندې هم پابندیانې شروع شوې او دغه پابندیانې اوسه پورې په 2025 کې دی چې هغه برقرار دي د ښځو د روزګار او د بهر تلو باندې هم پابندیانې دي یونیسکو مطابق په افغانستان کې د ښځو
صرف تعلیم نه دی، دا مسله صرف تعلیم پورې محدود نه ده بلکې د هغوی روزګار، د هغوی د بهر آزاد توګه معنی هغوی د کورونو نه بهر وتو او دې نو مختلف دغه معنی د هغوی پابندیانې دي. دې پابندیانو په وجه د ښځو سماجي او معاشي زندگی معنی ډېره سرغورځېدل دی. یونیسکو دا خدشه ظاهره کړې ده چې د ښځو تعلیم معنی پابندۍ سره په افغانستان کې د ښځو ټیچرانو نه پیله چې کوم موجود نو هغه کمی نور هم سنګینه شوې ده. دغې برای راست اثر چې دی په راتلونکي نسل معنی د تعلیم وجې په راتلونکي نسل معنی یو چې کوم اثر غورځېږي نو هغه یو ډېره غټه خدشه ده. په افغانستان کې مجموعي تعلیمي صورتحال موږ ګورو پای کې جینکۍ دي هلکان دي. نو په افغانستان کې دا مسله صرف د جینکو تعلیم پورې ده او صرف د جینکو تعلیم پورې نه ده بلکې هلکانو کوم هم وګورو یونیسکو وایي چې په ملک کې د خواندګۍ شعره 37% ده. یعنی تقریبا په افغانستان کې 10 کاله عمر نه 10 کاله چې کوم عمر خلک دی 90% نه زیات ماشومان چې دی هغوی د تعلیم نه محرومه دي. دې نه علاوه په افغانستان کې څه سکولونه او څه سټوډنټس داسې هم شته چې کوم ډېر زیات شوي د هغوی بنیادي سهولیات چې دی هغه د نیش په برابر دي. دا صورتحال ظاهره کوي چې په افغانستان کې د تعلیم یو اهم شعبه چې ده نو هغه یو ډېر غټ بحران سره مخ ده. یو طرف ته پاکستان نه لکونو افغان مهاجرین واپس افغانستان ته روان دي او هلته د هغوی روزګار، رهایش، تعلیم او صحت سره مختلف مسایلو سره مخ دي. بل طرف ته په خیبر پښتونخوا کې د افغان مهاجرینو د طرف نه خالي کېدلي ځایونه چې په کوم کې د هغوی کیمپونه کورونه مات شوي وو هغه ځمکې په یو نوي منصوبې دپاره مختص شوې. په کوم کې ځنګلات جوړولو دپاره دا منصوبه منتخب شوې ده. په افغانستان کې دننه د تعلیم خصوصا د جینکو تعلیم او اوس هم دا په یو عالمي توګه باندې تشویش اظهار کړی دی. اوس سوال دا دی چې واپس تلو افغان خاندانونو دپاره په افغانستان کې روزګار یا نور داسې سهولیات څنګه به راځي او د افغان جینکو په تعلیم باندې چې کومې پابندیانې دي دا به څنګه ختمیږي او کله به ختمیږي. د دغې سوال په جواب باندې د افغانستان لکونو خاندانونو مستقبل چې دی نو هغه ودرېدلی دی. ستاسو څه رایه ده په دې باندې؟ خپله رایه په کمنټ سیکشن کې ضرور شیر کړئ. تر نیکسټ ولاګ پر راکوي ماته اجازه تلو الله پامان.